बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو چرسا دي کې و ظالم پلار خپل سکا شپاګو کالو لور ډیر زیاتې بے دردۍ سره قتل کړي و، ډیر زیات ظلم او بے دردۍ او بے رحمۍ سره قتل کړي و. هغه نن په عدالت کې پیشي و او عدالت کې هغه څه بیان ور کړو، عدالت وته په څه فیصله واوروله. دوستانو دې ورګه په ټول اهم معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول اهم معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره اخیره پرې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړئ، ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو یو پلار چې دومره ظالم شي چې خپل سکا لور اختر پرې چې الله پاک رحمتونه وریږي، الله پاک ټول ته د معافی اعلان کړی وي، هغه دې باندې د خپل لور قرباني وکي ولې چې هغه د نمک کې خپل خصيصه غلط تعلقات او خلکو ته پیغور جوړ کړي. آیا تعلقات او کنو کومنګ د معاشره کې پیغور یو داسې چیز ده چې دا کورونه ورنۍ د خاندان په خاندان چې دا داسې ګرځي چې څنګه چې شیشه کا ګرځي او هغه ټیمپریچر چې کله پر هغه کور هغه خاندان تبا کړي نه وي، هغه ټیمپریچر د پیغور نه وځي. خلکو به ته پیغور کول، دوی خلکو ته هم کړي سزا ورکول پکار ده، عدالت ته پکار ده چې دوی ته هم داسې سزا ورکړي چې چا به ته پیغور ورکول، چا به ورپسې خبرې کولې. مونږ خپل ځان ته نه ګورو، مونږ دا ګورو چې مونږ کلی وطن مالات کې څه خبرې کېږي، مونږ د معاشرې کې څه خبرې کېږي. دا به کلی وطن پرې شوی او ظالمه خپل لور خو به نه تبا کوله، خپل لور هغې لور په زړه باندې به هغې ټیم کې څه تېرېده چې پلار ورته چړه راخلي او خپای ورته په سینې باندې یشي ده او هغه هللی. دوستانو هغې لور خو به هغه ټیم کې مړه شوي، هارټ اټیک نه مړه شوي، خو هغه نه بعد به ظالم هغه باندې چړه تېره کړې وي. دوستانو عدالت کې دغه دا بیان ویل کړ چې ما پیغور د لاسه دا کار کړی دی، ما خپل پلار ته مې ویلي دي، خپلې ښځې ته مې ویلي دي، څه غیرت کار نه دی کړی، بې غیرته کار یې کړی دی چې تا دومره سټیپ اخیستو، تا دومره نرتوب ښودلو چې هغې ښځې څه تا بیا واده وکړو او هغه ښځه ځان ته ښځه کړه. انسان دا الګ اورجینی پازیټیو او نیگیټیو، پازیټیو او پازیټیو اټریکشن وي، پازیټیو او نیگیټیو خپل کې څه اټریکشن وي، هغې اټریکشن باندې چې الګ ځوان شي اورجینی پیغله شي نو هغوی کې اټریکشن وي. خو مونږ اسلام او شریعت نه لږ لرې یو نو مونږ واده نه کوو، نو مونږ بیا الکان اورجینه کې بیا دغه څه کارونه کوي. خو دا بیا غیرتمند او دغه غیرتمند واسه واده وکړو، نور بچی ته راوړو او دا لورې چې ده دا ظالم صرف یوه پیغور د لاسه خپله لور قتل کړه. عدالت ورته تاریخ ور کړو، عدالت چې کوم روان تاریخ ده عدالت وی چې مونږ په دې تاریخ باندې به فیصله واورو. د دې ماشومې نیکه یی چې داسې کس ته سزای موت ور کې یا عمر قید ورته ور کې، دا د معاشرې دپاره خطره ده، دا د معاشرې دپاره ناسور ده. دغه د معاشرې دپاره یو داسې اګزامپل سیټ کړو چې که نن دا راخلاص شو او دغه د سزا ملا نه شول نو سار ته به داسې ډېر پلاران وي چې خپل بچي